حضرت موسی علیه السلام چې د خپل رور حضرت هارون علیه السلام سره خبرې وکړلې او غصه شو ورته او د ګیرې او د سر د ویښتو نه یې ونیسو او هغه ورته خپل عذر پیش کو چې زه د دې وجې تا پسې کوهي تور ته در نه رغلمه چې ما سره دې خبرې یره وه چې دا بني اسرائیل په ډلو کې تقسیم شي او بیا به ته ماته وایې چې ته خو ما د دې د نګرانۍ دپاره پرېښې وي نو ستا نه ولې دا بني اسرائیل په ډلو کې تقسیم شو تتر بتر شو دنه او دویمه دا چې دوی ما دلته کې پرېښې وي او زه دې مکمل تا پسې درغلی وي نو په دې صورت کې به دوی ډېر په شوق په دې شرک کې مبتلا شي ځکه د دې د مخې د والو بیا ډوسوګونه نو هغه بیا ډېره لویه خطره وه د دې وجې زه تا پسې در نه رړمه د هغې نه وروستو حضرت موسی علیه السلام سامري ته ده طرف ته متوجه شو او ورته ویل چې سامري ستا څه معامله ده تا ولې دا کار کړلی ما داسې څیز لیدلی دی چې د نورو خلکو نو لیدلی بیهي هغې لره هغه څیز څه هغه د حضرت جبریل علیه السلام چې په کوم اس باندې سورو د هغې اس به چې کوم ځای قدم کېښودو نو چې قدم به یې اوچت کړو د هغه ځای نه به شینګې راوټوکېدو شینګې به ترې راوټوکېدو نو د هغې د ده په زړه کې چې کوم دی دا وسوسه شیطان ور واچوله چې یاره دا کوم ځای چې دا قدم دا اس ږدي او د دې نه دا شینګې راټوکېږي نو په دغې خاوره کې حیات دی دا خاوره ژوندی ده او د ده زړه کې دا خبره هم واچولې شوه چې دا خاوره ته کوم څیز ته چې کوم دی ور واچوې او هغه څیز ته وایي چې شه دا شی شه نو اکه شی به جوړ شي دی وی ما هغه څه ولیدو چې نورو خلکو نه دي لیدلی عبدالله ابن عباس هم فرمایي چې دا جبریل علیه السلام ده ولیدو نورو خلکو ولې ونه لیدو وي ده ځکه ولیدو چې د ده تربیت جبریل علیه السلام کړی پرورش جبریل علیه السلام کړی دې مور غورځولی وو په یو غار کې وو او جبریل علیه السلام به راتلو په یو ګوته کې به یې شاد و ګبین په بل ګوته کې به یې پی و او په بل ګوته کې به یې کوچ و دا به یې په ده باندې رودلې یعنې کوچ او پی او ګبین به یې والا ورکول نو جبریل علیه السلام ته د دې وجې نه پېژندو چې جبریل علیه السلام به دله راتلو د ده تربیت به یې کو نو د جبریل علیه السلام سره مانوس و عادت ورسره نو د جبریل علیه السلام پېژندو بعضې روایتو کې راځي چې جبریل علیه السلام په هغه موقع په کوم موقع چې فرعون غرق کېدو موسی علیه السلام الله تعالی د بحر قلزم نه سلامت تېر باسو نو په دغه ټیم کې د جبریل علیه السلام ولیدو هغه په اس باندې سورو چې اس په کوم ځای قدم کېښودو هغه ځای نه به شینګې راوټوکېدو نو د هغه خاوره راواغېستله او بعضې روایتو کې راځي چې کله موسی علیه السلام تیر شو د بحر قلزم نه او فرعون چې کوم دی غرق شو په دغې دریاب کې نو د هغې نه وروستو الله تعالی دې د موسی علیه السلام د خبرولو دپاره راولېږو چې موسی علیه السلام ته خبر ورکړي چې د بحر قلزم د تېرېدو نه وروسته ته ورشه کوهي تور ته چې هلته د الله تعالی سره راز و نیاز وکړي او الله تعالی تعالی کتاب درکړي نو د دې دپاره د جبریل علیه السلام راغلی و نو د هغه خاوره راواغسته د چې کوم سخی جوړ کړی نو په هغه سخي په خوله کې دغه خاورې ور واچولې او بعضې روایتو کې راځي چې ته حضرت هارون علیه السلام ته ووایي چې ته زما دپاره دعا وکړه چې زما په زړه کې کومه خبره ده چې هغه الله تعالی پوره کړي نو زه هم د خپل کالي دی دغه ته ورلړه کوم دې کندې ته نبي چې موسی هارون علیه السلام دعا وکړله نو هارون علیه السلام د خو د منافقت پته نه وه نو ده په زړه کې هارون علیه السلام دعا وکړي چې الله تعالی د په زړه کې څه دي دغه ورله پوره کړي دغه ارمان یې پوره کړي نو د هغه خاوره ورلړه کړله او هغه سخي چې کوم دی ټی ټی نارې شروع کړو نو بیا په دې کې هم اختلاف دی چې د دې سخي نه چې کوم دی غوښې والا سخی جوړ شي او که نه د سرو د سپینو سخی او صرف اواز به یې کوو بعضې مفسرینو لیکلي دي چې دا د غوښې سخی و باقاعده بالکل شکل ولا الله تعالی حقیقت ولا الله تعالی بدل کو د سرو د سپینو نه د غوښې سخی جوړ کو او هغې به اواز کو او بعضې مفسرینو لیکلي چې نه دا سخی د سرو او د سپینو و خو صرف اواز کولی چې کوم دی شروع کړو نو دا خاوره د ور واچوله یعنې دا مشوره ما ته د خپل نفس راکړه د زړه کې راته دا خبره واچولې شوه چې ته د جبریل علیه السلام د اس ته قدم د لاندې نه خاوره راواخله او دا خبر راته هم په زړه کې راواچولې شوه چې دا تا څه شیز ته ورتا وکړه او هغه شیز ته دې وي چې دا شی ته جوړ شه نو هغه شی به دې جوړېږي نو سامري ته حضرت موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې په دنیا کې به ستاسو دا سزا وي
چې ته به خلکو ته د لرې نه وایي چې ما ته به لاس مه رالګوئ. نو بعضې وایي چې دا شاید چې دا د موسی علیه السلام سزا وه، د هغه د یعنې قانونو الله تعالی دا قانون جوړ کړي او دا سزا یې د دې سامري دپاره چې کوم دی مقرر کړي وي چې موسی علیه السلام ورته چې ته به چاره لاس نه ورړې. نو تر مرګه پورې نه سامري ته څوک نږدې شوي دي نه سامري چاته نږدې شوي دي، بلکل لکه د وحشي ځناورو به جدا پرو ځان له. او بعضې مفسرینو لیکلي دي شاید الله تعالی په ده باندې دا عذاب لګولی و چې ده کې داسې یو قوت پیدا کړی چې ده ته به څوک نشو نږدې کېدی، ځکه چې د بعضو روایتونو دا معلومیږي چې ده باندې الله تعالی داسې مرض لګولی و چې ده به چاته لاس میلاو کو یا به ده سره څوک ولګېدو نو په هغه سړي باندې به هم تبه راتله، په ده باندې به هم تبه راتله. نو دی دومره یارېدلی و چې لرې به یې څوک ولیدو که نه ده طرف ته به را روانو نو به ورته وایي لا مې ساسه ما ته لاس مه رالګوئ، ما له خواله مه راځئ، د لرې نه به یې خلک شړو. دا عذاب ورته الله تعالی په دنیا کې ورکړو. د دې ځای نه معلومیږي چې شاید دا سخې الله تعالی مکمل د دغه شکل یې بدل کړی او د غوښې سخې دې جوړ کړی چې د غوښې سخې دی وسوځه او د هغه ایرې چې کوم ایره پاتې شوه سکروټې نو هغه یې په دریاب کې ور ونوستلې. یا خو دا مطلب دی، خو کوم مثال په طور دا د دې هیئت الله تعالی نی بدل کړي، حقیقت یې نی بدل کړي، سره او سپینې نو هم الله تعالی په دې باندې قادر، ځکه سره او سپین خو ویلي کېږي دا خو ایره کېږي نه، نو الله تعالی په دې باندې هم قادر دی چې د موسی علیه السلام د معجزې د وجې نه دغه سره او سپین ایره کړي وي او بیا په دریاب کې نوستي. د سامري ته او د خلکو ته د باطل خدای حقیقت ښودو چې دا خدای ستا چې کوم خدای دی نو دا خدای ځان نشي بچ کولی نو تا به څنګه بچ کړي. ای د دې مونږ وسوځو په اور کې او غیرې خو وله په دریاب کې والوځولې، دا ستا هغه خدای و نو دې ځان نشي بچ کولی نو تا به څنګه بچ کړي. یو خو زمونږ الهه دی چې هغه په خپله باندې همیشه دپاره و، همیشه به یي او همیشه به یي، او د ټول کائنات تربیت الله تعالی کوي. ټول کائنات رب العالمین، رب د عالمونو رب چا ته ویلی شي؟ رب هغه ذات ته ویلی شي چې کوم ذات چا تربیت په دمه دمه باندې کې او کمال ته ورسي. په دمه دمه باندې یو څیز کمال ته رسول نو ماشوم بچی پیدا شي او د په دمه دمه باندې الله تعالی تربیت کوي، د ده ګیره سپینه شي، خو مور پلار ورسره همیش دپاره مور خو سره خامخه وي، خو دا مور یې په دې باندې پوه نه شي چې دا بچی په کم ټایم کې دومره غټ شو. په داسې طریقې الله تعالی لوي وړوکې ټکې مونږ نال کړو هغه لوی ونه شي او د هغې نه چې کوم دی میوه ونیسي، خو دا انسان په دې باندې پوه نه شي چې دا په کم ټایم کې داسې غټه شوله. نو دې ته رب ویل شي. یو خو زمونږ الله تعالی دی چې هغه چې کوم دی کن فیکون دی، هغه وراء الورا دی، هغه چې کوم دی همیشه دپاره ژوندی دی، خوب پې نه راځي، پرکالي پې نه راځي، هغه باندې فنا نه راځي، نو ټول هر څه فنا کېږي. یو زمونږ ستاسو رب دی چې دا به همیشه دپاره باقي وي او همیشه دپاره باقي وي او د دې ټولو خلکو تربیت دا یو الله تعالی په خپله باندې کوي. دا ټول خلک راغون شي یو الله ته په یو اواز باندې په خپله ژبه کې الله تعالی ته چغه ووي، الله تعالی د هر سړي اواز جدا جدا اوري او پوهېږي. خو دا ټول خلک دا راغون شي او د الله تعالی نه د خپل خواهش مطابق سوال وکړي. د انسان څومره خواهشات دي او الله د دې ټولو خواهشات پوره کړي. وي د الله په خزانو کې دومره کمی نه راځي لکه سړی چې سمندر ته ستن ورښکته کړي او ستنې سره کمې اوبه راوچتې شي. خو علما فرمایي د سمندر کې بیا هم کمی راغی ځکه دا سمندر محدود دی او د الله خزانې د الله محدود دي. او قرآن کې الله تعالی نه فرمایي دا څومره ونې چې دي وي دا کلمونه شي او څومره دریابونه چې دي دا صحیح شي، بلکې د دې په ډبل باندې او د دې په او باندې نور دریابونه راشي هغه صحیح شي، ونې به اوسولیږي، کلمونه به ختم شي، سیای به ختم شي، سمندرونه به ختم شي، خو د الله تعالی صفات او د الله تعالی لوی نه ختمېږي. زمونږ خدا الله تعالی دی، زمونږ دا رب دی. سامري ته دا ښودله چې ستا دا باطل خدای دی مونږ په خپلو لاسو باندې راواغستو هم وسوځو درله راشه هغه ځان نشي بچ کوي تاسو به څه بچ کړي.